شاه صاحب، احمد صاحب، زید صاحب، وقاص صاحب او دا کومو ملګري چې نور راغلي دي ډېره ډېره شکریه. زما ملګرو ډېره ښکلې خبرې وه، دونه ګنټه دوه ما هم چېرته دونه سپیچ نه دي اورېدلي به یې دونه پالیټکس خو صرف مې د زړه کې دا یو خبره راته چې هغه څوک باغ ته بوځي یو یو ګل بیل کوي که نه بېله بېله خوشبويي. نن راته ملګري هغه باغ کې هغه ګلونه ښکارېدل، هغه ښکلي ملګري راله خدای چې زما هر ملګري او چیرمین صاحب عرفان صاحب زموږ سابقه د یو چیرمین صاحب ډېر ما لړنه واورېده، ما هم ډېر ذهن کې دغه وه ما چې زه به ډېر خاص طور باندې زین صاحب په کومه جذبې چې لګیا دي او کوم مینې باندې لګیا دي تاسو په خدای یقین وکړئ چې د هر چا خواهش ده به زموږ د چیرمین صاحب چې هر چا د یوت سره یو ځای شم او دونه جذبه مانده دونه جذباتي یو چغه والا شوکت صاحب دوه چغې والې هم وړو چې بس پنځه بس کاله مخکې ما خبره د جذبات هغه کوم رویه ده کوم رفاهي زه د ډېره زیاته شکریه زه زین صاحب او وقاص صاحب زه دوی ته مبارکي ورکړم. دا ټایم چونکې شارټ دی مونځ ټایم هم دی او ما تاسو ته څه وویل چې ما سره دا ټیم وي او دا ملګري انشاءالله تعالی دا مردان دی چې کوم ځای کې پښتونخوا کې یو ځوان هم ولاړ وي زه به هغه له ځم او دا ټیم به بوځم او دا قومي وطن پارټي به ځم. زه نن فخر په دې خپلې ارګنایزینګ کمیټې یم، فخر په دې او زه به دا خپلې خبرې نور هم در سره شارټ کړم ځکه چې زما ذهن زیات خراب دی عرفان صاحب ته ووایي چې ټایم نه وایم چې تاسو واخیستو خو ټایم داسې شارټ شو چې دا ډېر ملګري د لمونځ تیاری به کوي او صرف دا لمونځ ته ځان شي. نو زه به بیا یو ځل ستاسو ډېره ډېره تھینکس شکریه ادا کوم چې مونږ مو راوغوښتو مونږ له مو ټایم راکړو او مونږ سره مو دا تعاون وکړو دا یوت دغه مو روان کړو. انشاءالله تعالی تاسو میاشت ټایم چې راکړی دی چې مونږ به د ارګنایزینګ کمیټي جوړو او ما چې دا هر څه وکړه زه د میاشت نه مخکې به انشاءالله تعالی ستاسو محنت ما ته ښکاري چې دا به جوړوي او زه د مردان نه چې ډېر پروګرامونو کې دوی څلور جوړ شوي ټول نه زیات زه دلته خوشحاله شوم او دلته زما دا سره ډېره وشوه ځکه چې چیرمین صاحب کومې خبرې وکړي عرفان صاحب ملګري هم راته ګوري زما مړه ډېر غواړي خو اوس هېڅ هم نه کوم ټولو شعر او شاعرۍ کې زه صرف دا یو شعر درته چې وقت آنے پر تجھے بتا دیں گے ہم ابھی سے کیا بتائے کیا ہمارے دل میں ہے وقت پر راځي تاسو ما سره ودرېږئ